السلام علیکم، زه یم محمد عبدالله مدني. تاسو ګورئ یوټیوب چینل انوار مدینه. دې وخت کې ما سره موجود عارف الله جان، سوشل میډیا ایکټیویسټ، کرپټ کرنسی ایکسپرټ او یوت ایم پی اے فیډرل یوت پارلیمنٹ. د دې نه به تپوس کوو سوشل میډیا استعمال. نن سبا هر یو شخص راپاسي او سوشل میډیا استعمال کوي. د دې نقصانات، فایدې، کم وخت کې نقصان کوي، کم وخت کې فایده کوي، د کم سټوډنټ دپاره فایده مند دی، د کم سټوډنټ دپاره نقصان ده دی. د دې باره کې به تپوس کوو. عارف الله جان، تاسو نه تپوس کوو سوشل میډیا باره کې. د سوشل میډیا تاسو استعمالوئ، د دې څه فواید دي، نقصانات دي، کم وخت کې سټوډنټ دپاره تاسو یو میسج ورکړئ. نور سوالات به هم کوو ستاسو نه جي. د ټولو نه لومبې خو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو موږ ته موقع راکړه. د سوشل میډیا حوالې سره تاسو خبره وکړه چې د دې استعمال څنګه دی نن سبا. د سوشل میډیا یو ډېر جوت او ډېر مضبوط توکی دی زموږ په لاس کې که چېرته موږ د دې صحیح استعمال وکړو. نن سبا که نوجوان دی، که کور کې زنانه دي، ماشومان دي، غټ سړي دي، ټول چې کوم دی سوشل میډیا استعمالوي، که هغه فیسبوک دی، یوټیوب دی، ټویټر دی، ټیک ټاک دی. او چې کله دی دا استعمالي، په دې کې دی د مختلف هدکندو شکار شي دي. نن سبا به تاسو کتلی په دې فیسبوک باندې مختلف اشتهارات راځي د ایزي لون او مختلف لونونو باره کې د ایپس راوتي. تاسو به کتلی هغه اشتهار هغه کې مختلف قسم پیسې یادوي یا او یو کلیک وکړو تا ته به په هغې باندې چې کوم دی 40,000 او 50,000 روپۍ میلو شي. او د هغې شکار زموږ هر د نوجوان دی دلته. فرسټ اف آل چې کوم دا ایپونه راوتي دي که نه، د دې شکار دا نوجوانان دي. یو خو دا ایپونه سټیټ بانک سره رجسټرډ نه دي. بس هر چا یو ایپ جوړ کړی دی او راوتی دی. او دې ایپ کې یو دا نقصان دی، کله چې دا ایپ د زموږ نوجوان کول انسټال کړي نو دې ته یو آپشن راشي، په هغې کې لیکلي وی وانټ ټو ایکسس یور ډیټا. او مونږ خو نه پیږو ځکه سوشل میډیا نه مونږ په انګلیش باندې پیږو سم نه، مونږ بس ډایرکټ ایلو وخو یس وخو بس خبره ختمه. کله چې دا نوجوان ده ووایي که نه دا ایلو، نو هغه ایپ د ده دا ټوله ډیټا ځان سره سیو کړي. که د په موبایل کې تصویراني، که هغه د په موبایل کې نمبري، که هر شي هغه ځان سره سیو کړي. بیا چې کله دی دا لون واخلي که نه، د هغه میاشت پوره شي ټیم، بیا ورته هغې وایي شابه چې اوس مونږ ته لون واپس کړه، د سره خو پیسې بیا نه. نو بیا هغې څه کوي، هغې سره په ستا کنټیکټ شي ټول، ځکه هغه ستا هغه ډیټا ځان سره اخیستي. بیا بلیک میلینګ کوي هغې، کله یو ته کال وکړي، کله بل ته وایي. د موبایل چې کوم ګیلري ډیټا ده هغه هغې خپله قبضه کې واخلي. نو په دې وجه زموږ نوجوان یو خو دې سره شکار شوی دی، او بل دا سود هم دی، حرام دی. نو دا خو هغه تاسو ته ما یو څو نقصانات بیان کړل چې دا ډېر نقصانات دي. فایدې ډېرې زیاتې دي، خو موږ هغه فایدو ته سره توجه د سټوډنټانو هم نشته او چې کوم ینګ کول دی هغې هم نشته. نن سبا چې سټوډنټ دپاره د سوشل میډیا یا یوټیوب چینل یا داسې فیسبوک کم کمالات او دې لپاره کم سټډي پرته ده، نو هغې ته زما په خیال فایده نه اخلي. ځکه چې کم میتس تی ګورې نو هغه هم یوټیوب چینل باندې تا ته میلاویدی شي. نور دغه شان اردو ګرامر شو، عربیک شو، کم چې دی هغه تا ته یوټیوب چینل باندې میلاویږي. نو دې باره کې تاسو څه وایئ؟ مونږ چې لومبې د سوشل میډیا ته رالو نو مونږ ته هېڅ ایکسپرټیز نه و د دې باره کې، نه مونږ ته دې باره کې څه نالج او هېڅ هم نه و. خو راغلو سوشل میډیا هم استعمالول او څه یقین وکړې زه لکه اوس هم ښه دومره ایکسپرټ نه یم لکه څومره چې پکار دی که نه د سوشل میډیا. چې مونږ یعنی پس ښه او بد باندې پېښ شوي، د هغه ټایم نه زموږ د سوشل میډیا سره تعلق دی. تاسو ته پته وي هغه ټایم کې دا سیسټم یې راوتی وي، کور آی3 سیسټم و چې دا په پوره ضلع کې به چا سره نه و، په ښار کې هم چا سره نه و، داسې چېرته یو دوو کورونو کره به و. خو الحمدلله د هغه ټایم نه چې کوم دی دا کمپیوټر مونږ کره و او مونږ به استعمالو. خو مونږ ته چا هغه طریقه نه ده ښودلې چې ته به دا د ښه شیز دپاره مې استعمالېږي. هغه ټایم نه مونږ په څه لګي، ګیمونه به هم کول، تلو به او کیسټ هم اخیستې، گیمونه هم کتل، یا به هم چېرته ډرامې ما مې کتې، دغه شیزونه هم کتل. فوایدو پته نه وه، چا ویلي نه و داسې، چا مونږ ته هغې باره کې څه نالج نه راکړی چې یاره دا کمپیوټر دې شیزونو لپاره هم استعمالېږي. نو هغه چې مونږ استعمالو د هغه ټایم نه مونږ په دې کې ایکسپرټیز داسې رول راتل. بیا سوشل میډیا راغله، بیا داسې الکترونیک میډیا راغله، دا شیزونه راغلل. خو مونږ به په فیسبوک باندې څه کول جي،
مونږ خپل تصویران شیر کول خپل ویډیوګانې هم شیر کولې اصل د انټرټینمنت لپاره هم استعمالو دا زمونږ یو هغه ناپوهتیا وه چې مونږ به دا د تصویرانو لپاره اوس لږ لږ چې کوم دی مونږ پکې پوه شو چې یاره دې نه چې کوم دی ته په دې باندې که نوکري موکري ته هم ستا ته دې نه ښه انکم اخیستی شي د فیسبوک نه د یوټیوب نه ته انکم اخیستی شي مونږ زیاتره نوجوان بس په یوټیوب باندې فلمونه ګوري او ډرامې ګوري او دغه شیزونه ګوري د نالج ته هېڅ هم حاصل نه کړه زه ته یم زه کرپټو کرنسي ټریډر یم که نه ما چې کوم دی 80% زده کړه چې کړې ده ما د یوټیوب نه کړې ده په هغې کې دومره نالج پروت دی نن سبا امازون کورس دی خلک پې لکونه روپۍ ورکوي او حاصلوي خو چې د یوټیوب کې چا سرچ نه کړي چې یاره زه د امازون باره کې څه وګورم یقینو کې یوټیوب د دې نه ډک پروت دی دومره معلومات پې هغې سره خو اوس هغې ته څوک امازون باره کې تاسو مې پوښتنه کوم د امازون تاسو په خپل استعمال کړی یا مخکې تاسو څه خیال دی چې تاسو میدان ته روزئ امازون چلوئ په خپله امازون باره کې بس تاسو ته ویم لکه خلکو خو داسې ډېر آسان جوړ کړی چې بس مړه خو څه دي خو بس یو ایپ دی هغه ډاونلوډ کو بس استعمالی به نه امازون هم دومره ټایم غواړي څومره چې یو بهر ته مزدوري کې او کار کې هغونه ټایم یو خو به هغې ته ټوله شپه ورکې ټوله شپه به ناست دی هغې کې به ګورې تا ته چې کوم آرډرز راځي یا نور څه دا هماغونه ټایم به ورکې څومره چې نور کاروبار له د ټایم ورکې دا دومره آسان نه دی نن سبا ته خلکو هسې یو ګپ جوړ کړی یاره بس که زه به دې ځای کې یو خبره وکړم زمونږ د پاکستان د نوجوان نه دی دا عجیبه قسم نوجوان دی دلته مختلفې هواګانې راځي اول داسې د یوټیوب هوا راغله او دا ټول نوجوانان چې څومره وو که نه بس هغې هر چا چینل سټارټ کړه بس یو هوا راغله او یو بس چې کله لږ ټیم استعمال کړم میاشت دوه میاشتې یاره چې دی کې خو څه نه کېږي نو دا خو صبر ته نه کېږي هغه مستقل مزاجي پکې نشته مونږ ته انسان ته پکار شي په ځان کې مستقل مزاجي پیدا کړي چې یو کار شروع کړي بس هماغه یو کار شروع کړي بیا بل کار نه کوي نو زمونږ نوجوان اول یوټیوب شروع کړه چې د هغې نه مایوسه شو یو میاشت دوه میاشتې کار وکړه د خو پوره کلونه ورکړي د شپې راتو کو کوئی بھی کروڑپتی نہیں بنتا او دغه شانته بیا د یو فایور اپ ته په هغې باندې د فریلانسینګ کېږي د هغې هوا راغله او یقین وکړئ زمونږ د پاکستان هر نوجوان هغه فایور شروع کړه هغه کم خلک چې په هغې کې د مخکې نه و د هغې کار هم خراب کړه او خپل هم خراب کړه یعنې دومره یو حد لیمټ یې کراس کړه بالکل کرپټ کسان هم رادننه شي او یو لوی بالکل بیا هغې پسې اوس د امازون د کرپټو کرنسي هوا راغلی وه نو بس چې کم نوجوان هم کته نو هغه به کرپټو کرنسي خبره کوله هغه خپل تعلیم او سبق هرڅه یې پرېښي دي اوس چې کوم دی د امازون هوا راغلی ده او یو داسې هوا راغلی ده چې که ماشوم دی او که بوډا دی او که ځوان دی بس وروره امازون خو زه به ایز ایکسپرټ ده ویم چې امازون دومره آسان نه لکه د خلکو ته څومره جوړ کړی دی ټیک ده پیسه هم پکې شته هر څه پکې شته خو دا شرط چې هغونه محنت په مسله کې وخت غواړي او سټوډنټس لپاره چې کوم دی نو هغه دې له وخت نشي ورکوی ته چې ټوله شپه امازون ته تېره کړې نو سهار خو به تا سره بیا هېڅ هم نه وي ته به کلاس کې څنګه کښېنې نو په دې وجه چې کوم دی د سوشل میډیا او د دې شیزونو چې څومره د انټرنیټ ته دې فایدې هم شته خو د نقصانات هم شته دینه یو بله پوښتنه هم کوو بل دا چې دا سوشل میډیا چې کوم ده دا د نوجوان دپاره څنګه پلیټ فارم دی څه فواید د دې نه حاصلولی شي څه پې کولی شي دي د دې نه مخکې هم تاسو ته مه ووي چې د سوشل میډیا موږ سره یو ډېر مضبوط او ډېر جوت هتیار دی که چېرته موږ د دې صحیح استعمال وکړو سوشل میډیا باندې دا یو داسې ځای دی چې په انسان کې چې کوم سکلز دي که نه هغه یو خو دلته نه امپروف کولی هم شي او بل د خپل سکل بل ته منتقل کولی هم شي الله پاک فرمایي که نه وایي تا سره چې څه دي که نه هغه تقسیم کړي یعنې د تا چې څه زده کړي دي هغه بل ته وښایې هغه بل ته ورسوې نو دا سوشل میډیا که ته دا بل ته منتقل کړي که نه نو یو خو به ستا دا دی چې خپله سکل امپروف شي ستا امپروومنټ به وشي او ستا نه بل کس ته یو فایده ورسي نو موږ ته پکار دی چې خلکو ته فایدې ورکړو دغه شان چې چا کې څه ټیلنټ وي هغه یوټیوب ته راوځي فیسبوک ته راوځي یو خو دا دی چې هغه سکل به م امپروف شي یو دنیا ته وپته ولګي چې بایي دې کس کې دا کوالټۍ شته نو دا چې کوم دي دا امپروف کول پکار دي دغه شان مختلف قسم کلاسونه پې الي داسې میتھ کلاس شو یا چاله میډیکل کار وي زمونږ اخره کې د نوجوانانو ته یو پیغام ورکوم چې د سوشل میډیا صحیح استعمال وکړي
دا سوشل میډیا ډېر زبردست پلیټفارم دی نوجوان دپاره. انسان کې چې څه خوبیانې وي، کوم سکل یې هغه سره هغه بل ته منتقل کړي، دا یو ډېر کار خیر دی چې هغه بل ته ورسوي. نو ټولو نوجوانانو ته زما دا پیغام دی چې سوشل میډیا مثبت استعمال وکړئ، نیګیټیویټي او دې شیزونو نه بهر روزئ، تنقید دنیا نه بهر روزئ، دنیا کې مینه خوره کړئ، محبت خوره کړئ. بس جزاک الله جی. د تاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ له دا معلومات راکړل. اهم د دې نه به دا به نور کسان هم چینل باندې ګوري، نو هغوی ته هم پیدا شي. نو په دې باندې ستاسو موږ شکریه ادا کوو. الله دې جزای خیر درکړي.